आज वो ट्रंप जो मेरे ख्याल में किसी को मुंह भी नहीं लगाता, वो आपके वजीर आजम को तकरीर करने के लिए उसका माइक सेट करके कहता है कि आइए प्राइम मिनिस्टर आपने कुछ बात करनी है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं لعنت شستا په دې شکل باندې زه چې راته وایم چې په پښتونخوا کې تاسو ته کوم دلالان او دلګان پیدا کیږي دا راته بل ځای کې نه پیدا کیږي. ډونلډ ټرمپ چې په سالمه دنیا کې ته مسلمانان تنگ دي، داغه د لاسه په فلسطین کې کوم حالات شروع دي، داغه د لاسه په کشمیر کې کوم حالات شروع دي، داغه د لاسه په افغانستان کې کوم حالات شروع دي، داغه د لاسه پښتانه در په در دي، پښتانه په وینو باندې سره دي، دا ډرونونه د ماکی دا چې څه کیږي دا د امریکای په خوخه باندې کیږي. خدای دای تخپل دلتوب نه ښکاري، دای صرف د اقتدار سوچ راغست لري چې اقتدار کچاري زمونږ راځي نو دا به موږ له ډونلډ ټرمپ راولي. چې کله وته عمران خان مخامخ کېناسته ډونلډ ټرمپ ته وته وایي چې په کشمیر کې بالکل دا شی نه منو، په پښتونخوا کې ډرون نه منو، د ماکی نه منو، د سرچ اپریشن نه منو د طالبانو، په افغانستان کې عمران خان چې سوره لاس افغانستان په دې امن کې نو دای به وی عمران خان د ډونلډ ټرمپ یار دی. الان کې عمران خان ته مخامخ دای خو چې د امریکای نه چپړاسي راشي نوم دی ولتلی او دالته نه د سرکاري ساته باندې چې کله یو نیوز ریپورټر راغی عمران خان ته وایي چې کچاري پاکستان کې موږ د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کوو، دا ابسولوټلی ناټ چې مشهور دی نو دا هغه وته چې بالکل نه. خو زه وایم چې د داسې پښتنو په دې مخ باندې موتو کړي او لعنت په دوم وایم، لعنت د پاسپورټونو باندې وایم او لعنت په پی ټی آی خلاف خلکو باندې وایم چې کوم خلک د پاکستان په مفادو کې اړم دي، کوم خلک پاکستان په ترکای کې اړم دي، کوم خلک پاکستانو له عزت ورکوي، کوم خلکو د پاکستانو پاسپورټ له عزت ورکو، هغه سړی نن په جیل کې ناست دا غي خلاف دي. خو زه دې تاړو سره پښتون نه وایم، زه دا نه وایم چې دا د پښتني مور نه پیدا دی، د پښتون پلار نه پیدا دی، دا یو دلال دی، دا د هیرمنډای دلال دی چې دی راځي او دی بوس موږ ته ډونلډ ټرمپ صفتونه کوي چې دا غنه په سالمه دنیا کې مسلمانان تنگ دي. خو زه لعنت په هغه خلکو وایم کوم چې د پسې ولاړ دي.